او چې کله د اوټ ټایم راشي ټول رامنډې وي او چې د اوټ نه پس بیا دی خو یو مسلمان نه راځي. الرحمن الرحیم. ستاسو ورور شهسوار موجود یم په راټونو شا کې. په دې دور جدید کې زه تاسو ته ښودل غواړم چې دا کله د څومره تکلیفونو سره مخ دی. د دې حوالې باندې به د دې ځای د خلکو سره خبرې هم کوو. په دې ټایم کې موږ سره د دې کلي مولانا صاحب موجود دی. دای نه به تپوس کوو چې دوی ته څه تکلیف دی په دې ځای کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له ټیم او خپل د تپوس کولو موقع راکړه او موږ تاسو ته خپل اظهار ما په ضمیر وکړو. نو موږ د دې کې اوسېږو د دغه یو د دې کې مدرسه کې سبق وایو او دلته امام یم خو تکلیفات راته ډېر دي. د لاره مرانه ده او د ګیس او د بجلی او د دې مشکلات په جومات کې اکثر مونږ دغه کوو نو لوډ سپیکر بجلی نه هغه تارونه شي بل خوا تللی دي. علي ما خو ډېره منډه هم وي خپل کوشش भरपूर خپل تعاون شروع کړی دی خو مونږ انصاف غواړو مونږ چې لارې مو شي او د خلکو بیماری د کیس بیماری او هغه په ګاډي کې سړی اخیستی یو سړی نه بیمار او هغه ورو زرم بیمار شي نو مونږ ستاسو نه دی لکه دا انټرویو تاسو درکو چې یاره دا لار جوړ شي د خټو د چکړو تم خیال دی د ملګری دي په دې باندې خو هم چلیږي بل ګیس روانو نو هغه دوی نه بل طرف ته په دې کې دغه شمایل شو نو دغه لکه دا مونږ انصاف غواړو چې دوی خوټ ورکوي کسان ماشاءالله خپنه را باندې تاسو سره ولاړ دي اوټم درکوي نوټم درکوي منډه ترلم وي د علي ماما د ماشاءالله مشر کړم دی زګي نو مونږ وایي چې اګه د کې انصاف راشي او په پاکستان به ټولو خلکو انصاف مونږ کې انصاف راشي چې ولې د موږ سره د سکیږي چې یاره بجلی د مونږ کې او هغه بل طرف ته لاړ شي او ګیس زمونږ په نوم باندې رواني او هغه بل طرف ته لاړ شي لار د دې طرف کېږي او هغه بل طرف ته لاړ شي مونږ دا आवाज لګو چې لکه مونږ انصاف غواړو نن د انصاف حکومت ته ماشاءالله مونږ انصاف پدې کې غواړو نو تاسو باندې اکتفا غواړم بخنه غواړم او هر دی چې دا خبره تاسو اورئ زموږ سره ول مرسته او امداد کوي د خیر سره والسلام الله حافظ. په دې ټایم کې موږ سره موجود دی د دې ځای د اصلاحي کمیټې صدر او د هیومن رائټس ارګنایزر موجود دی. په دې ټایم کې د دوی نه به تپوس کوو چې دوی په دې هکله څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ګرانو کتونکو په شیشه لیدونکو زه خو نن ډېر فخر محسوس کوم چې شهسوار صاحب د دې علاقې د فریاد د اورېدو دپاره راغلی دی او الله دې ول اجر ورکړي. خو زما دلته خپل ځاني 15 کاله دا کور چې ما اغوستی 15 کاله وشو دلته نه بجلي شته ګیس کې هم راسره خلکو دوکې وکړې ګیس هم پکې منډې هم ترړې ووالې خلکو پکې ښه پروګرامونه میټینګ ښه برابر پروګرام هم وله کړی خو نن قسم دی خبر شوم چې هغه ګیس هغه شی هم پراړو نو دا زمونږ پوزیشن دی د دې علاقې خلکو سره ډېر ظلم شروع دی کو لارې او کوڅې وګورئ تاسو د لارو په خپله حقیقت وګورئ راشئ زه سیاسي خلکو ته مصور صاحب ته جنید اکبر صاحب ته ټولو ته ریکویسټ کوم درخواست ورته کوم چې دې ځای له 15 منټو له راشئ تاسو د دې خلکو حالات وګورئ د دې خلکو پوزیشن وګورئ د دې خلکو بجلي وګورئ قسم دې تلویې پې ورچوه کار نه کوي شاټ نه ورکوي نو د دې خو دلته د بجلی مسله دلته کې د ټول نه غټه مسله موږ ته د ګیس ته یو خوا بل خوا پټو مټو ته ګیسونه وشو زه اوس هم وایم مخکې مې هم ویلي دي اوس که دا سیاسي خلک د دې تسلي غواړي نو زه ولې تسلي ورکوم زه به ورسره په موټر سایکل راشم چې پټو مټو ته ګیس وشو زموږ علاقه اګنور پاتې شوه ونه شوه او چې کومه علاقه ده 100 150 200 ګوره د هغوی ته نه ګیس کېږي نه ورته د بجلی کار کېږي نو دا علاقه خو زه بعضې ټایم کې زه آوټ شم مصور ته مې وختي یو غنټه مخکې مې وویل چې دا علاقه خدای خبر په انډیا کې ده او که دا په بنګال کې ده دا خو هم د پاکستان او د ملکن حصه ده دا هم د پښتانه دي مسلمانان دي دې خلکو له اوټ ورکړی دی دې خلکو له خدمت کړی دی ورسره قربانۍ کړي دي او چې کله د اوټ ټایم راشي ټول رامنډې وي او چې د اوټ نه پس بیا دی خو یو مسلمان نه راځي نو د دې خلکو سره زه د دې خلکو دپاره دی دا سیاسي خلک راشي دوی سره دی کښېني دوی دا مسلې دي بجلي ده لارې ټولې خټې خټې دي ګیس دی او د دې دا مسلې دی موږ ته حل کړی شي. په دې ټایم کې موږ سره د علاقې یو بل ځوان موجود دی شفیق خان د دوی نه به هم پوښتنه کوو چې د دوی د دې ځای په مسلو باندې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د لارې او د بجلو ډېرې غټې مسلې دي
دې لار کې تقریبا 2-3 کاله مخکې NPO والا سره لږ لاره پخه کړې ده او باقي داسې حل دی چې باران مو خو د سره د کورونو نه وزونه او ډېر زیات مشکلاتو سره حل یو. د بجلی داسې حالات دي چې ستنې وغیره هم کمې دي او د لارو خو دغه حالات دي تاسو خپله باندې وینئ. زمونږ واکدارانو ته حکومت وخت ته دا پکار دی چې زمونږ د دې لارو زمونږ د دې مسایلو حل واخلي او د دې پوره زمونږ سره تعاون وکړي. بله دا دلته د ګیس مسله ده، د روټونو شا د نیمې لار پورې رسېدلی دی، د روټونو شا په نوم راغلی هغه نیم مجبور آباد ته وشو، موږ یې په یو لینک 2 باندې دوکه کړو. اوس هغه حالات داسې دي چې مخکې د ایکسټنشن هېڅ دغه نشته دی. په ګیس چې کومه لار وه نو لار یې خرابه کړله، اوس د هغې د سمولو هېڅ دغه نه کېږي. نو موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ د خپلې لارې سمې کړي، د بجلۍ مسله حل کړي. موږ هم انسانان یو، د دې ملک شهریان یو. دلته چې څنګه ښکته اسلام آباد یا پېښور والا ټکسونه ورکوي دغه شان موږ هم د دې ځای ټکسونه د هغوی عمره ټکسونه ورکوو. نو پکار ده چې هلته کوم سهولیات دي دا سهولیات موږ ته هم فراهم شي، ځکه چې یو وطن دی، یو علاقه ده. تاسو د دې علاقې د خلکو مسلې واورېدې. اوس موږ حکومت وخت ته دا درخواست کوو، دا اپیل کوو چې ولې په دې دور جدید کې دا خلک دومره محرومه دي د سهولتونو نه دوی ته ګیس شته، نه بجلی سهولتونه شته، نه داسې نور څه سهولتونه چې دوی په خپل ژوند په آرام سره تیر کړي. د دې سره زموږ د پروګرام وخت خپل سر ته رسي. خپل کوربه شهسوار له ورکړه اجازت. تل وي الله په امان.